السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا غوښتل چې یاره مونږ به پیج ځان له جوړو، نو څنګه به جوړو او هغې کې څه داسې بعضې طریقې دي چې هغه لازم په کول پکار دي. نو اول نه اول چې پیج کریټ کوئ نو خپل فیسبوک اوپن کې تاسو به هغې کې لاګین کړي خپله یو آی ډي او هغې کې به دا بره چې کوم دا درې کرلي دا به سلیکټ کړئ. دې کې به لاندې راشئ دا پیجز دا چې کوم پیجز دي دا به سلیکټ کړئ. دې کې سمپل دا کریټ چې کوم دی دا به کلیک کې. چې تاسو څنګه دا کلیک کې همدغه رنګې داسې انټرفیس پر ته راشي او تاسو به ګیټ سټارټډ چې دا کوم دا لاندې دا آپشن دی دا به کلیک کې. پیج نیم به ورکې. مثال په طور زه خپل نوم باندې جوړوم. ټیک شو که نه؟ بس داسې نوم جوړ کې لکه دا شو. نیکسټ یعنی مطلب خپل نوم باندې داسې جوړ کې. کوشش کوئ دې کې تاسو به کم څیز واخئ. تاسو دې کې پرسنل بلاګ چې کم دی که نه دا چې کم آپشن دی دا پکې کوشش کوئ چې دا سلیکټ کوئ نو بهتره وي. ټیک شو که نه؟ بیا به دې کې نیکسټ وواخئ. نیکسټ دلته ویب سایټ چا ویب سایټ یا هغه دلته ورکړي که نه نو ضرورت نشته دی. نیکسټ به بیا وواخئ. دلته به دا کلیک کې او نیکسټ به وواخئ. اوس بس دغه پیج جوړ شو. دلته به ایډ پروفایل پکچر وواخئ. دلته پروفایل پکچرز کې زه ګورم چې یاره پروفایل پکچرز کې زه کم دغه پرېږدم. مثال په طور باندې پروفایل پکچرز کې زه پرېږدم یو تصویر د خپل استاد تصویر زه پرېږدم. ټیک شو که نه؟ دا تصویر شو ما دلته سیو کو. صحیح ده؟ دا به دلته ډن ووهئ. تاسو وګورئ دغه شی انټرفیس په بیا تاسو بیک پشئ او واپس پې ریفریش کړئ همدغه رنګ یې داسې لکه دا پیج اوس جوړ شو که نه؟ دا پیج اوس جوړ شو په دې ساعت باندې. ټیک شو؟ دا چې کله کلیک کړئ بیا نو ګورئ دې کې تاسو خپل پوسټ ورکولی شئ. نیکسټ په ووهئ. بیا به دلته دا ایډیټ چې کوم آپشن دی ایډ ا پروفایل پکچر نو که دا ایډیټ کوئ او که نه دې کې د کور فوټو هم ورکوئ نو کور فوټو هم پکې ورکړئ. کور فوټو چې هر یو ورکوي مثال په طور باندې زه دا کور فوټو ورکوم هسې سیو مې که اپلوډینګ کور فوټو. ټیک شو که نه؟ او دا داسې انټرفیس پاته بیا راشي. دا پیج دی صحیح ده که نه؟ اوس ګورئ دا پوسټ ته دې کې چې اوس موږ څه ورکول غواړو د هغې خبره ده مین خاص خبره دی کې دا د پیج جوړ شو اوس. ټیک شو که نه؟ دلته چې کله څه ورکول غواړئ دا پوسټ نه دی دا اول چې پکې وي دې کې به داسې وکړئ چې دا به کلیک کړئ. چې څه تصویران ورکول غواړي مثال په طور باندې زه ورکوم یو تصویر ورکوم د باباجي دا تصویر ما ورکو. ټیک شو؟ دا تصویر سلیکټ شو او دغه دی اوکې شو. دا تصویر شو. همدغه رنګې دا زه شیر کوم تاسو زه ښیم خیر پریکټیکلي چې کسانو ته پته لګي. دا دی ټیک شو که نه؟ دا کور فوټو شو. دا پروفایل پکچر شو. دا تصویر چې شو دا د باباجي دا تصویر شو دا هم اوس پوسټ کو. ټیک شو؟ که تاسو ویډیو ورکول غواړئ نو پوسټ په ووهئ. دلته چې کوم دا آپشن وي دا به کلیک کړئ. ټیک شو که نه؟ او ویډیو کومه ویډیو ورکول غواړئ مثال په طور زه ویډیو ورکوم زه هم دا ویډیو ورکوم مثال په طور نیکسټ مې کړه کلیک مې کړه نیکسټ مې کړه. ټیک شو؟ او که دلته لیکل کول غواړئ لیکل ورسره وکړئ. لیکلو چې کوم احتیاط دی هغه زه به انشاءالله تاسو ته ګروپ کې ویم او دلته بیا شیر ووهئ. صحیح ده؟ پبلش دا پبلش په ووهئ. دا به انشاءالله دغه اپلوډ شي. دا هم تاسو په خپلو سترګو اوس ووینئ.
څنګه داسې اپلوډینګ روان شي او دغه فینیشنګ اپ راشي دغه وشي که نه نو بیا به دا اوس ما ویډیو لږ سټاپ کړی هغې لږ ټیم اخیستی ویډیو دلته نیټ لږ کمزور و بهرحال ما واپس پیج دغه بیک کړ واپس مې پیج کلیک کړ او دلته ګورئ هماغه ویډیو اپلوډ شوې ده دا وګورئ ټیک شو که نه دا د پیج طریقه ده اوس دا خو ټیک شو دا د دې ځای نه اپلوډینګ شو او دا طریقه شوله چې د پیج نه به ته ورکوې څنګه دا خبره خو ختمه شوله اوس بله خبره چې اسانتیا به موږ څنګه ځان ته راولو نو هغې طریقه دا ده چې تاسو به کم سافټویر چې ما پیجز منیجر نوم باندې په ګروپ کې سینډ کړی هغه تاسو کونی انسټال کړی او چا سره نه زه به خیر دی بیا هم دغه کم ماته بیا ووایئ چې یاره چا سره نه خو بهرحال پیجز منیجر دا چې کم سافټویر دی ته ګورئ دا سافټویر دی ټیک شو که نه دا سافټویر دی دا یو دا به ځان سره انسټال کې که چا سره وینه نو په پلی سټور کې هم شته که نه نو ما ته ووایه زه به یې په وټساپ در سینډ کړم دا به کلیک کې چې دا کلیک کې نو دا چې کله اوپن شي نو دا دې کې خو زما پیجونه شته دی او دې کې اوس پیج شته دی نو په دې تاسو په اسانه ښیم او دا چې کله تاسو وایئ چې موږ سره کنیکټ کړو نو هغه داسې کېږي چې دا کله تاسو اوپن کړئ لومبې نو تاسو نه به کنټینیو غواړي یا به د لاګ ان غواړي نو هغې کې به همغه آی ډي ورکړئ کم آی ډي چې د فیسبوک باندې تاسو لاګ ان کړی وه هغې سافټویر کې هغه آی ډي به تاسو ورکړئ ټیک شو که نه پاسورډ او هر څه به ورکړئ که نه اکثر تاسو هغې کې لاګ ان کړي نو دا چې څنګه اوپن کړئ دې کې به کنټینیو ایز همغه د آی ډي نوم به راشي نو ته به همغه کنټینیو ووهې او همدغه شان انټرفیس به تا ته راشي او چې کم پیج پیدا هغه پیج به مخې ته راشي ټیک شو چې کله داسې حالت راشي دا به دغه شان اوپن کړي او دا به مینیمایز کې مطلب دا دی د موبایل منځمۍ بټن یا دا چې کوم دا دغه پې غیبېږي او نور لګېدلي یا به ووهئ داسې ټیک شو که نه ښه بیا به څه چلو کې بیا به دلته مثال په طور د میکس پلیر کې کومه یو ویډیو ده چې یاره زه دا زه په اسانه باندې اپلوډ څنګه کړم پیج ته څنګه ورکړم نو اسانه طریقه ده هېڅ دومره ګرانه پکې نشته دی دا ریکارډ ماسټر کې کوم ویډیو ده دا زه ګورم که نه دا ما کلیک کړه مثال په طور زه دا 3 منټه کومه ویډیو ده دا چې کومه ویډیو ده که نه دا یوه زه یم چې یاره دا زه ورکړم نو په دې به یو شان کلیک کړي ښه په دې به دا بره ځای چې کوم دی دا ځای دا به کلیک کړي بیا ټیک شو که نه بیا به دلته شیر ووهئ صحیح شو بیا به دلته پیجز منیجر وګورئ پیجز منیجر داسې وګورئ دا دی پیجز منیجر ټیک شو که نه دا کلیک کې دې کې چې کم پیجونه دي نو چې څو پیج یې تا سره په دې آی ډي کې ټول به تا ته راشي نو مثال په طور زه په یو پیج کې ورکوم زما خو دې کې چې کم پیجونه دي هغې کې مسله ورکوي او به هر حال دا نور پیجونه کار نه کوي که نه دې کې مسلې دي ډېرې زیاتې او بهرحال زه یو پیج نه ورکومه مثال په طور باندې د امینی میډیا نه به زه ورکړم یا به خیر ډیلیټ کړم دا خو اوفیشیل چې کوم پیج دی هغه دی کلیک پې کې او دلته دغه شان به راشي بیا که دلته سلیکر ورکول غواړئ ټیک ده که نه دلته به نیکسټ ووهئ او بس دغه شانتې نیکسټ به ووهئ او بس اپلوډینګ به روان شي او اپلوډ به شي ټیک شو دا ما کراس که ځکه دا پیج پرسنلی پیج دی مرکزي او په دې کې زه خپله څه دغه نشم کولی ټیک شو ډسکارډ په دغه طریقه باندې دې ته هر څه ورکړی کېږي او همدغه ټول نه اسانه طریقه ده ټیک شو که نه